نبی علیہ السلام فرمای یو ځل نه دوه ځل نه درې ځل او فرمای عثمان مانه څلور ځله په روپو باندې جنت اخیستی دی. عثمان مانه څلور ځله په روپو باندې جنت اخیستی دی. داسې عظیمه هستی چې قرآن تلاوت کوي او شهید شي، آغا دومره فکر کوي، دومره آخرت یاد لري. آغا هستی چې حضور خپل یکې بعد دیګرې دوه لوڼه په نکاح کې ورکړي او تا او ما خو د 15مې صدۍ خلک یو، مونږ ولې غور نه کوو؟ ولې خپل آخرت نه ښایسته کوو؟ ما عزتمندو قدرمندو سستی نه دی کول پکار. څومره چې مونږ دا بیان کې واورېدل انشاءالله دا نیت کو چې مونږ به په دې باندې عمل کوو. انشاءالله مونځ به نه قضا کوو انشاءالله. تاسو خو انشاءالله هم آرام سره اوچت اواز سره انشاءالله وایم. انشاءالله مونږ به بیا مونځ نه قضا کوو. انشاءالله جمع سره مونځ ادا کولو کوشش وکړو او د پیشاب کترو نه به ځان ساتو، غیبت نه به ځان ساتو، د بل چا حق خوړلو نه به هم ځان ساتو او د الله رب کریم دا تابعدارۍ د فرمانبردارۍ کارونه به کوو او نافرمانۍ نه به ځان ساتو.